په 23 24 25 26 اکتوبر باندې هغه علما او مشایخ د هغې زیارت ورته نصیب شي چې هغې سره عام حالاتو کې د هغې ملاقات او د هغې لیدل دا ډېر زیات ګران وي. تزکیه په دې اجتماع کې حاصله شي. دا خالص علمي روحاني تبلیغي اجتماع وي. حضرت شیخ القرآن والحدیث حفظه الله په قیادت کې وي او دې کې په لکونو په تعداد کې خلک شریکېږي. د پاکستان او د پاکستان نه د بهر ملکونو نه هم په دې کې خلک شریکېږي. د ساولډیر نه به هم قافلې ځي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع رواه البخاری فی صحیحه. محترم ناظرین کرام، ستاسو په علم کې دا چې په 23 24 25 26 اکتوبر باندې 4 روزه اجتماعي پنځپیر هغه شروع کیږي او چرته چې د قرآن او سنت اجتماعات وي نو هغه اجتماعاتو کې شرکت هغې سره ډېر زیات فواید دي او سړی هغه علما او مشایخ د هغې زیارت ورته نصیب شي چې هغې سره عام حالاتو کې د هغې ملاقات او د هغې لیدل دا ډېر زیات ګران وي. د هغې ملفوظات د هغې د کلونو محنتونو د هغې سنچوړ او تجربات د دین د محنت کوونکو دپاره په اجتماع کې روان دي شي. تزکیه په دې اجتماع کې حاصله شي. په دې اجتماع کې ډېر عنوانات هغه بیان شي او دا خالص علمی روحانی تبلیغی اجتماع وي. نو زه تمام خپل متعلقینو ته تر کوم ځای پورې چې دا اواز رسیږي هغې له دعوت ورکوم چې په 23 24 25 26 اکتوبر باندې به دا اجتماعي پنځپیر د دې افتتاح کیږي. نو چې مونږ ټول مسلمانان په دې کې نورو خلکو لم دعوت ورکو. ډیر مسلمانان د اجتماع ته راشي او د هغې د عقایدو اصلاح وشي، د شرکیاتو نه توبه وباسي، د بدعاتو نه توبه وباسي، د رسمونو رواجونو نه د علماو سره مینه محبت پیدا شي، د علم سره مینه محبت پیدا شي، هغې خپل بچي علم ته وباسي. نو زه ټولو ناظرینو ته او متعلقینو ته چې کوم ځای پورې د اواز رسیږي هغې له دعوت ورکوم چې دا اجتماعي پنځپیر چې د حضرت شیخ القرآن والحدیث علامه محمد طیب طاهري حفظه الله په قیادت کې وي او دې کې په لکونو په تعداد کې خلک شریکېږي. د پاکستان او د پاکستان نه د بهر ملکونو نه هم په دې کې خلک شریکېږي. نو دا خو زموږ په ملک پاکستان کې ده او بیا زموږ په خیبر پختونخوا کې ده او د صوابۍ په یو مشهور کلي په پنځپیر کلي کې دا اجتماع وي. نو موږ مسلمانانو ته خو دا ډېر زیاته نږدې ده نو چې ضرور به ضرور په دې اجتماع کې 4 ورځې شرکت وکړو. د ساولډیر نه به هم قافلې ځي. د مینار مسجد نه به په 23 تاریخ باندې د زیارت پر سحر انشاءالله قافله ځي. نو د کومو ملګرو چې دې خواوشا علاقو کې اراده وي نو هغې هم د زیارت پر ورځ باندې په 23 اکتوبر ځان مینار مسجد ته راورسوئ. والسلام.